د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ستاسو په مخ کې ما دېزه پورې عرض کړو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور څو وخت کې په غېږ کې راوستو او قوم ټول ورتلارې تراوته او تپوس ته وکړو نو بیبي مریم ورته څوې او بیا عیسی علیہ السلام د مور په غېږ کې ورته څو اوس د مور په غېږ کې ماشوم څنګه خبره وکړه نو دا خدای ویلي که چاته دا شوبې چې د غېږې ماشوم خبره نشي کولی نو د دې دا معنا به چې خدای دروغ ویلي قرآن کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعہ اللہ پا قرآن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کرے ذکر چھ قرآن کریم وائی چھ د مور پا غیگ کی چھ مور اشارہ اکڑا چھ وقت کی عیسیٰ علیہ السلام تا چھ دن تپوس اکڑا ناغه ورتقا ویل قال انی عبد الله آتانی الكتاب دا الفاظ ورته د مور په غېږ کې راو عزیزانو د عیسی علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو چې ځوان شو او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی او هغه عادت عیسی علیہ السلام سره دوی به انکار کولو عیسی علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله نو تاسو به فلاح بیا مومئ خلاص بش چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو عیسی علیہ السلام د خپل مشن نه منې کېدنه او دوی منله نه نو قوم تنگ شوس علاج یہ سوچ کر کہ تاسو خیال وکړئ په دنیا کې مولا خو د پیغمبر وارث پیغمبر چې کوم کرتوتونو نه قوم منې کولو بانو هغه کار د مولا به میا به ملام کوي نو بیا د وخت حکومت چې څه وخت کې تنگ شي چې دا مولا څه لګیا دی زنا مکوئ شراب مسکئ غلا مکوئ ډاکه مکوئ رشوت مالئ مرداره مخورئ د سره اوس څه چلو نو حکومت سره بله هربنۍ 16 امپیو دفه پې ولګئ 16 امپیو دیتا ہوئی چې دی مولا شرنگیزی کړي دا او د مولا چې د فساد خبرې کړي نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نه ښایي چې مولا چرته د فساد خبرې کړي یا مولا د ملک دورانولو خبرې کړي مولا چر فسادی نہیں کمی زیادتی پکیوی لیکن مولا شرنگیز او فسادی نہیں فسادیان پا حقیقت کی امدوی دا خدای نا باغیان او دا محمد الرسول اللہ نا باغیان امدوی
تاسو وګورئ نن ځمکې او اسمانونه در باندې اوچ واضح خلیم اسمان ته نیولي دي ټکې اوبه در باندې نه راتوي دریابونه در باندې اوچ دا د چا کار دی دا د هغه خدای کار دی چې چاته ته رجوع شي نو د اوبو په ځای به رحمت در باندې راووایي د اوبو په ځای به کرم او مهربانۍ در باندې راووري او چې هغه ته رجوع شوی نه وي نو د اوبو په ځای در باندې د اسمان نه اور راوري ژوند به دې اور وي ولاړ به په اور کې اوسېږي به په اور نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلقو اور ښځې د لاسه اور دی زوی د لاسه اور دی لور د لاسه اور دی معاشرتي نظام ته چې ګورې د هغې د لاسه اور دی نن ته په اور د پاسه شپې تېری لګي دعا وکړئ چې خدای پاک باران وکړي خدای پاک ولې باران ولی د سپ بدل کې باران غواړي رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ته ورته کړي په عوض د کم طاعت ته ورته کړي دا نعمت چې په هر شام او هر سحر والله که یو د سرو باټینګرو شکریه تا ادا کړي دا نن چې په یو روپۍ یو شکره سره باټینګن دي دا هغه سره باټینګن دي چې تا په 12 روپۍ کیلو خوړل اوس په روپۍ شکره یې کنه نو د یو سرو باټینګرو شکریه والله کتا ادا کړي د یو سرو باټینګن خوند او مزه چاسه وټکه او روټه ور سره چوکه کی والله کده دې مزه شکریه تا ادا تکړی بیا دنیا د پاره دی دین او ایمان پرېخه بل ځکه وی بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې بدلوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې سبلا در باندې شي کمزور ناتوان خدای درکړه د هر چارې توان دی خدای درکړه د هر چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دي ځان بولې ناتوان ولې او بدبخته کومه مهرباني ده چې په تا خدای نه ده کړې چې زه ته ځان ته ناتوان وې او ته ځان ته کمزور نو زما عزیزانو عرض مې دا چې د الله د هیڅ مهربانۍ عوض ته نشي ادا د هیڅ مهربانۍ نو ته هم بدل کې څو خایا کنه چې اسمان نظر باندې رحمت وځي تاسو کړی تاسو وګورئ ملک من حیث الملک مجموعی طور باندې تاسو سال جوړ کړي دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرې خېدا یو ګناه په ملک کې داسې وخایي چې هغه دې قوم پرې یو او دې قوم دا ویلي چې دا پلانې ګناه مونږ ځکه نه کوو چې خدای په خپه کیږي
دا سے بچرته وخه سوال نه نو عزیزانو پتش دی نکیږي چې ته خدای باران بدل کی بتم سخه تاسو کړی دي چې تباران عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي چې فیصله وکړه قران کې راغلي دي که تاسو خیال دي وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اللہ فرمائی چې ما عیسی علیہ السلام قوی او مضبوط کړو په جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام د په ډیوټای کې لګولیو چې دا قوم د تسخفت نه رسي مړکوه جبرائیل علیہ السلام به مړکوي ما کوټه کې واچو د سړی په شکل کې راځي و مړکوي ما کوټه کې واچو کوټه کې بند چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه بدنن आवाज وکړي او قوما تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله دا چغې به یا الله د دنه په کوټه کې مونږ پور کې پراتی وای بالکل نه پریدو وجو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ تجویز شو اوس دا به تاسو له الله دا خبره خوندر کوي کته انګريز مذهب نه خبره چې انګريز مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی یا ستا په دې ملک قادیانانو سیږي قادیانی مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی نو بیا به زما دا خبره تعالی خوندر کی چې هوی دا خو انګريز مذهب هم دروغجن دی او قادیانی مذهب هم دروغجن دی خدای یو څه ویلی دی او انګريز او قادیانی بل څه ته به اعلی بیا پوهه او چې ته پوهی نه انګريز مذهب استاد څه معلوم انګريز مذهب ته پیژنې نه دغه پیژنې چې بعضی مسلمانان رامنډي کې ویدل ته چواړای دا مې خوښه شوی د جی زمانی کا ور سره کی دا سه الکان ډیر راځي په دې اسپیټال کې مشن اسپیټال کې او عیسایانا کمپاوډر دا زمانی کا ور سره کی دا رام تو پښتنو لډیر راځي دا تاسو له سوکرا نه چې د انګريز مذهب څه دی د عیسی علیہ السلام متعلق انګريز څه عقیده ده یا ستا په ملک چې کوم مرزایانو سیږي د عیسی علیہ السلام متعلق د دوی څه دا تاسو له سوکرا عزیزانو خپن شي په دې ملک یو وګوره د هر دکان گاک شتا هر دکان کورخه په ټوکرای کې واچوا وی خټ کوا او مالګو سور مرچکه ور سره والا خو چې کوسه ته راو باسي دوله کما شومان گاکان پیدا شي یو غنټه کې ټوکرای ختم شي ممپلی والا سرک تروزه دوله کا گاکان گاڑی کې خټکی واچوا خو چې کم سړی ګوره خټکه به بوئی راکد وسیرا راکد دړای راکد درې سیرا کنه امونه ولګوا لوچه ولګوا ځان ته وګورئ او چې تیرې گئی لوچه اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزی ولګوا سار به
چې ځان ته لوی سوی ام سبزی والا ته به ولاړې ټیپر راکا ساګ راکا لوګان راکا دا مړه مې خراوړل زوړن دی کا نو بے غوخ غستا وقت نہ تیریږي تو وګوره مړه مې خپ 2 غنټو کې ختم شي مړه دا معنا چې مردارا په دې ملک مردار ته به چا څنګه خرڅ کړي وای یو ځل تلو میخلا وتا کم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړی ما ته وی چې میخه خو جی مړه شو مال څنګه مړه شو ول بس راو غرزیدا چاړم پراخ کا خو وینه مینه ته ونه و مال بیا ول دنه ورزوا قصابانم ناغستا نو ویلی یو لشل منوورا می راوڑا تیگیر چاپیر می کیخوا او د زیارت پشپا می قصاب لور کر چالا مالی ویلا پلانی قصاب آلوی کبابی دے مشہور لر لر نداغ کبابو لخلق راځي ویلا غلا می ورکڑا آغا کی مکڑا و کبابو کی خرسک سلور کالا اوشو داغا دکان کباب ما بیان دی خوڑلی تاسو پوهیږئ مردار میخه کبابو کې کېمه شو په تاسو وخوړل قصاب خدای والے دی چې 500 روپو میخه اسی وغورځي پټو کې ولې تاسو سبلا والی تاسو به خورئ که دې قوم سپی د نرای غوښې په رنګ کې خرڅ کړي سپی غټ سپی مړ شوی دی سرمنې تیویستی ده او د ګټ سره یې ځوړند کړی دی سیر راکه او 2 سیره راکه د سپي غوښه په دې قوم خوړلې ده بیا سرکاري آرډر وشو چې دا پته ولګېده چې دا خو د سپو قسم په خدای دی چې په دې غوښو کې په تاسو د اسپو غوښې خوړلی شي د خرونو غوښې در باندې خوړلی شي دې قوم لنډ دومره پړسېدلې مږه د اچارو په چاټۍ کې راوتې ده ای لکۍ نه نیولې هلته یې لړه کړې ده او هغه چاټۍ ثابته په دې قوم خرڅه شوې ده او دوی خوړلې دومره پړسېدلې مږې دا څه کې هلکه یو څه پې وکړم دا خو د ډېرو روپو چاټۍ ده اوس یې توی کم په دې قوم په غوړو کې دومره پړسېدلې د ګډوري عمره مږه غوړو ټیم کې پرېوتې ده آئی لڑا کړی د هغه د غوړو ټیم په تاسو خرڅ شو وای دا چا کړي دا تا کړي تاله د غوړو په ټیم کې مګه غرزوم که تا توی کو نو راشه په دا مخ نیته تاسو دا بزرگان چې ناست دي تاسو پوه هر شی فراډ او دوکه ده دا مولا کار دی وړو کې اختر تراوی ورته وکړي چې د اختر مونځ یې وکړو هلکه سرسایه راوړه یا خلق ورته خو مونځو یا مخکې کړی یا رستو کړی دا سرسایه پکې چا راوستې ویل ټوله روژه مې درته تراوی کړي دي ویل زګینې اوس دې دا ګیټه یم ورپسې ماته ځه را پاسېدو ویل سرسایه نه راکوئ ویلې نه ویل واورئ زما دې په خدای قسمی چې یو منځ مې درته په اودس کې نه دی کړی ټول مې درته بیا اودسه کړي ځای خدایم بیخ بنیاد ویل ورپسې وکړه جیسے روح ویسے فرشتہ څنګه روحي هغه سي ملائکه راځي خروح لا خي ملائکه راځي او خراب روح لا خراب ملائکه زما عزیزانو عرض داو
چې هغه کومه ګناه ده چې مونږ په صرفه کړې چې وسم په بر شوی چې په کومه ګناه وس نه دی بر اب هم نه کړي ځکه چې زمونږ وس کې بر تاسو راشئ وګورئ دا د سیمټو لوی لوی جنسو والا یو طرف نه قهر نازل دے سیمٹو بورے پاتیا او 100 روپے خرچی بل طرف نہ دوی والا امغه رنگ شګه پیدا کړي نیمه بورے سیمٹ تیوباسی او دا نیمه پزے نیمه پکې شګه واچي دا څوک دغه بلیک مارکیټینګ والا چې اونې راشي د دوی ضمانت بیا مونږ کو شپارسی بیا مونږ دا وګوره د کمیټې دا ټیکاداران دا وګوره دا وانه او کوسی چې جوړي او پټیکای وای میاش پس دا وانه حال وګوره او دا کوسی حال دغه واسو دغه سید هر قماش سره د هر عمل سره دغه نه پاخوا چې مونږه نزو نو وسم نشته هغه د پیشو کار چې ګربای مسکین اگر پرداشتے وہ دی پیشو غریبی کچرتا وزر لرلے غریبہ پیشو او دی چرتا وزر لرلے نو تخم گنجش از ہوا برداشتے پا ہوا کی بید مارغانو بیڑا تباہ کرے نو زما عزیزانو عرض میں داو چتا پکما خلا ہوئے چھ ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک ورزقنا وانت خیر الرازقین دا پکما خلا دا چھ سیدر کری تا دی قابل پل گریوان کیوں گا چاہے زما خلا د دې قابل ده چې د خدای نه مزید مهرباني عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل میشن جاری ساتي تاسو چې څه کوي لیکن پردم بمالا چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح ویل بس علاج بل نشته مړ کودل علاج چې مړ نه دنه مونږ نه خلاصي قوم ټول راجمع شو ویلې وجه جبريل علیہ السلام راغه ورته سکوي ویل مړ کوي ورته مړ کوي ویل او وی خدای داسې وکي چې تاسو کې مشرکم سردار دی آ کوټه ته ورننه وځي او عیسی علیہ السلام دی رونی سی او بار روبا سی او مړی غاټ سردار پکې وکړ چې وکړو ول زو ورننه وزوراوي بس او چې سردار کوټه ته نه وته پاس نه عیسی علیہ السلام چتر جبريل علیہ السلام چتر شلولو او عیسی علیہ السلام چت دې په کوټه چت کو او سردار چې دنه نه وته او چې راوته نو د عیسی په شکل شوی قوم ته وی چې عیسی علیہ السلام خو دنه نشته قوم ورته وی چې ته یې کنه ته عیسی نه ولنس نه ما ویلم ته ځکه چې شکل د عیسی په شکل شوی ولكن شبه لهم چې کوم قران کې راغلی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
عیسی علیہ السلام نه چا قتل کړی دی نه په صلیب خېجولی دی ولکن شبه لهم لیکن دوی تا خپل سردار د عیسی په شکل شو سردار رولی وو او مړی کړ خو چې ساتي اوته نو بیا په خپل شکل دغه ځای کې عیسائی قوم ټول ولاړو او چې ورته وکړه داسې وې د خدای زوی خدای را نه وتښتول کنه دغه ځای کې عیسایانو کې 12 فرقې جوړې شو 12 مختلف مزاج چمی گویانے شروع شو عیسیٰ علیہ السلام خو پریده چه اسمانونو تلاړو او دوی خپلو کې مختلف شو عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وه هغه دا وه چې د هغې دا مذهب و چې د عیسی د خدای زوی او خدای مونږ نه وتښتول چې دا د خدای زوی مورې وای مورې نعوذ بالله د خدای ښځه وه تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کړ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد خدای هغه ذات ته چې نه دنه څوک پیدا دی او نه دی چانه پیدا او نو د ټول لپاره څوک مثال شي عزیزان دا سړی ما ته بار بار ګوري نن چنده کیږي او ډېر ثوابي کار د پاره نن به د عام جمعو غوندې چنده نه وي لږه ډېره پکار لږه نه ډېره پکار په اخلاص به ورکوئ عرض داو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د انګریز مذهب دا دی چې دا مونږ په صلیب خېجولې او قتل کړي عام قرآن وی چې دا تاسو قتل کړي خپل مشر دی عیسی علیہ السلام تاسو نه دی یواش دویمه خبره دا ده چې ستا په دې ملک یو عظیمه ډله اوسېږي چې هغې ته قادیانان داغی مذہب دادے چھ عیسیٰ علیہ السلام مر دے او پا کشمیر کی قبر دے عزیزان و عیسیٰ علیہ السلام تدا قادیانان مر والی وی مر ورطا ذکا وی چی دوی خپل مرزا غلام احمد تا عیسیٰ وی دوی مرزا تا عیسی وی زکه چې دا خپل یو شعر دی چې منم مسیح زمان منم کلیم خدا دا د مرزا غلام احمد الفاظ دی منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسیٰ د زمانیم زیما موسیٰ د زمانیم زیما احمدم زیما محمدم زیما مجتبام زیما دا د مرزا نو دوی عیسیٰ علیہ السلام تمڑ ولی ولی ذکر چی دی مرزا غلام احمد تا عیسیٰ دا مر دے پا کشمیر کی قبر دلیل چوئی آخر عیسیٰ علیہ السلام مروالی بانی سا دلیل خو پکار 2000 کال اوشو چاگا تیر شوید نو 2000 کال مخ کی
خبره تنن څنګه رښتیا کولای شي په دې دلیل وای دلیل په قادیانان وای چې قران کې راغلی چې عیسی علی السلام مړ دی استاد تبوي چې په قران کې راغلی چې عیسی علی السلام مړ تاسو به وای کمزه نابو یو ګوره د درېمې سپاره د اخر پاو آیات وګوره اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك یاد کا وقت پیغمبر چې الله عیسی علیہ السلام ته وی انی متوفیک زتا مړ کوم وګوره خدای وای چې زه دې مړ کوم او د سنیانو مليان وای چې عیسی علیہ السلام مړ نه ده نو تاب په شش پنځ کې واچ ټوپونه به جوړ کې کله به یو مولا پسې منډه وای کله به بل پسې وای چې عیسی علیہ السلام خو مړ ده په قران کې لیکلي دي او تاسو وای چې نه ده مړ دا به وای کنه به وای ترپا کې به جوړي ځکه ته پوهېږې آسان علاج درته ښه د سپینې وړۍ یو بابو بار بار براتلو التم قادیانان دي جی پلانې خبره به ما ورته خو بیا بلوړ هغه بل څارنګ ته ورته واچول بلاړو بیا ما ورته چل کاغه ته وای چې دل تراشي زور سره خبره وینه چې دل تنرازي ما پوي کنه مال زستانی کنه شم پویولې 2 منټ لراشي اوس پدې کې زتا پویولې کم شي باندې چې سلويخ کاله کې ما ځان پوي کړي نازتا په سلويخ منټه کې په پویولې یا په 15 منټه کې زتا سو پویولې اوس د عیسی علی السلام تقریر ما تاسو ته وکړ په دې بلی جمعه درنه پکې تاسو کوم کې درې خبرې درته یادې وي په دامه مخ او بعد جمعه دا سرونه در باندې درانه دي ګرمه اغستی کنه جی مونږ بوشي او زئی به یاره خې وې بده وې خې وې بده وې کنه دا قوم مزاج دې کینی څه مسله نشتا چا علماء د وخت دې قوم ته بیان کړي نه لیکن مسله خو هغه سره پړ کې ساتي چې کوم شي سره مینه وي کوم سره محبت وي تاسو چې څه کارونه کوئ تاسو وګورئ هغه کې در نمیم سیم فرق نه راځي مجال دی چې درنه خطا شي دکانداری کې 200 قسمه سیزونه دی په دکان کې پراتی او درنه سړی تاسو کې چې کورکمان شتا نو چې دکان کې وی دکاندار د څه وای چې نشتا هاج خبره کوه سپیغولشتا او دنیاشتا او انجاشتا انجا تک اډبم درته به انجاشتا رب دبه کورکمان رب سپیغول رب د تارونو ګوت رب دبه ګوره مسور لاس تم نه خطا کیږي ټیک د لاس او سترګې او زړه هغه ټوکرای ته منډه وای چې د کومه ټوکرای د شي نامه گاک واغستا لاس دې ورمنډه کوي کنه ورمنډه او زه تانه تاسو کوم مسلمانی شتا ته پويږي دس چل د هي بچیا ولې دې نه پويږي ایمان شتا اجي ایمان څه ته وي شیخ سنت سے لا اله الا الله لا حول ولا پمونس کې فرض او واجب شتا او جی کم کم دي والله کدي مليان راته نه دي خدای دا مليان ستا کا پراو او ته د مليانو کا پراو چې یو قوم د قوم ته
دین دومره سپک وي چې ټول عمر یې اورېدلي او د مسورو د ټوکرای عمره وقت یې پړه کې نه وي ورکړی دام څه خلق یا دام څه بني آدم دی ما درته عرض وکړو چې سړی به ونه ښایي هغه ورځ مې یو ډاکټر و دوایان یې وګوره 2 لکه قسمه دوایان 2 لکه دوربین په مریض کې دي دوايي وریا دی چې دې دا علاج خوله کې ورته ترمامیټر کې دي د دې دا علاج نبض یونی سي د دې دا علاج سترګې وګوري د دې دا علاج ٹھیک یو دوايي ته نه خطای تپوس ته وکي چې ډاکټر صاحب حج ته تللی وي حج ته وتلی پاج کې 100 فرض دي یې رجوع والله که پوهېدو خو هلته خلکو راته ښودل هغه سیم کول دا د دې قوم دومره د خدای هېڅ شی نه سپکوي لکه ستا په ملک کې چې دین سپک دی مذهب او ایمان سپک دی ځکه چې همیشه سپک شی سړی نه یادوي عزتمن شی د هر چا یاد سپک شی خلک نه یاد د دې قوم دین نه یادول دا دلیل د دې دی چې دوی ته دین عزتمن نه دی دوی ته دین سپک دی کني زه به 20 کاله په دې منبر دا الحمدلله تر والناس ټول قرآن تا ته بیان کوم او تا ته به نه یاد ولې به درته نه یاد زما د خولې نه به یو خبره وځي او خبره به ستا خوښوي نو ستا پړه به ولې نه لیکلی حدیث به واورې او د ابو هریره غوندې ایمان به دې نه وي دا حدیث به ته کاری څنګه او په دې حدیث به ځان خلاصې حدیث له خو به د ایمان داسې چې ابو هریره څو ورځې وشوې چې وږی وی جي 10 ورځې وشوې وی غږ ولې نه کوې چې زه وږی یم ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي که نه مې د روټۍ پروا شته نه مې د ناستې نه مې د ملاستې ایمان میں دادے چڑ میں کاغذ ہے استا حدیث پی لکھلے کے دلے او سترگی میں شپا اور استا پا چہرہ انور باندے لگے دلے سترگو میں تا تکتے او پڑھ میں استا حدیث لکھلے کے تو واؤرے چی دا حدیث تے تاسو آئے پا ایمان 2 کروڑ ازل بتاسو اوری دلی حدیث شریف تے حدیث شریف یو حدیث در تیاد دے یو حدیث نو چې شپېته اتیا کاله عمر دې تیر شي او د پیغمبر یو حدیث درته یاد نه نو دا پیغمبر د شفاعت داو په قیامت کې کیا څنګه او ځان بخلاصې څنګه اوس لږ غوندې باس پاتې دی چې قادیانان وی چې عیسی علیہ السلام مړ دی ځکه چې قرآن کې خدای ویلي انی ممیتک انی متوفیک نو متوفیک لفظ باندې با آئنده جمعه کې باس کوو چې دا متوفیک لفظ په عربي کې څه د پاره راځي